مکی صورت ته اتصل وختم نه په نزول کې 48 پس د شورانا پس د سورۃ شعراء او مخکې د سورۃ القصص نه نازل شوه دی مناسبت د مخکې سورۃ سره په دې سورۃ کې دعوت تبارکیه لپاره علتونه ذکر کړي مخکې دلایل نقلیه بیان شو اوس د دې لپاره دوه علتونه ذکر کړي چې برکت شون کې غرزون کې الله دې ځکه چې هغه عالم الغیب دی او ځکه چې سلامتی هغه ور کوي عالم الغیب دی او سلامتی چې دا نو هغه ور کوي سلامتی هغه ور کوي دوی مواجه مخی صورت کی ہوئی فلا تدعو مع الله اله آخر بل چاہتا الہ موایا یا بل الہ مرا مدد کوا سورت نمل کی وجہ ذکر گئی زکه چې عالم الغیب ماغه دی او سلامتی هغه ور کوي نو بل چاته ول را مدد شوای سورۃ شعراء ختمه ده بدی باندې چې سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون نو دلته ظالمانو انجام ذکر کړي انجام د ظالمانو ذکر کړي داود سورۃ دو مسلې دي داود سورۃ دو مسلې دي یو عالم الغیب الله دی او دویم سلامتیا غور کی متصرف هغه دی خلاصه د صورت شپږ آیاتونه تمهید دی دا تمهید دی او د ووم آیات نه تر آیت نمبر 58 55 پورې سالور واقعات ذکر کړي دو واقع په دې مسله چې عالم الغیب الله تعالی دی موسی او سليمان په غیب نه پویدل او بیا دو واقع په دې ذکر کوي چې سلامتیا الله ور کوي د آیت نمبر 45 نه تر 59 پورې 58 پورې صالح علیہ السلام له لوط علیہ السلام له سلامتی الله ورکړه د یو کم شپیتم نمبر آیات نه یو کم شپیتم نمبر آیات کې درستانو دو واقعو نتیجه ده وسلام علی عباده الذین اصطفى او بیا دلته تصرف چې اختیارمن الله دې سلامتی هغه ور کوي په 55 نمبر آیات کې 65 نمبر آیات کې دا ولنو دو واقعو نتیجه عالم الغیب الله دې بل سوکنا بیا زورونه په انکار د آخرت باندې زورونه ذکر کوي په انکار د آخرت او قران مجید ته ترغیب او د دې زده او عنایت یاره د آخرت اخر د صورت کې تفرید د شرک په عبادت نفی د شرک په عبادت چې عالم الغیب الله دې سلامتی هغه ور کوي د عبادت مستحق هغه دی عبادتونه ټول هغه نو کوي برکتونه چې کمندونو دا هغه نو غواړي د بل چانه برکتونه مغواړي امتیازاتو کې واقع سليمان علیہ السلام تفصیلا
د الہ تعریف تفصیلا د الہ تعریف تفصیلا او ذکر د دابة الارض تذکرہ د دابة الارض داغی تذکرہ کئی طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین تلک آیات القرآن داول شپږ آیاتونه تمهید دی شپږ آیاتونه تمهید دی اول د مضمون اهمیت د پاره او د مسلې د ترغیب د پاره د قرآن مقام ذکر کړي چې دا ګوره د لوی کتاب په حواله کیږي د دې منون کی کامیاب دي او نه منون کی د دې ناکام دي نه منون کی د دې ناکام دي دا د الله د طرفه دا عالم الغیب الله دی وګوره موسی خبر نشو د همسا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ او وګوره سليمان هغه د سليمان پیغمبر هغه د بلقیس د حال نو کله خبر نو د هدهد نه خبر شو او نه د بلقیس نه خبر شو دا یقین وکا چې لکه عالم الغیب الله دې سلامتی الله ورکی سلامتی الله ورکی تو وګوره لوګون ته کې صالح علیہ السلام لا د مکرونو په جال کې سلامتی چا ورکړه الله وګوره لوط علیہ السلام له سلامتی چا ورکړه یقین پوخ چې الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفى ذکر ټول قسمه تصرفات د غلی او هغه عالم الغیب دی دې ذکر نه مانی چې دې چې کومه د آخرت نسدي منکر دي الله ته دې ذره ذره معلومه ده تو ته قران څخه بیان کا دا مړدي کان دي لاندې دي زديان او ناديان دي ستا نه مانی بیا به د دابت الله خبره سکی او مانی بیا به د دابت الله خبره او مانی وته چې کم دنو زړه مخره ته تسلی ساته راز د ناکامۍ د دې صدا را روانه ده باغی کې بچ کمونو نجات په ملاويږي ته د یک یو الله عبادت وکا او د قران کریم بیان وکا نخي ودی ته پته ولګي فستعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون سوره ختم شو بلوه دا خبر واسی تلکات القران و کتاب مبین دا آیات القران او کتاب مبین قران امراولو او کتاب امراولو تلک آیات القران اشاره ده بده کې چې دې کې د تیر مضمونونو کتاب د تیر امتونو تذکروم شته او د دې امت تذکره به کوم شته نو اخیری حصہ کې د دې امت راځي دا دی آیاتونه د قران او د کتاب صاحب بیانون کی هدایت او زیر د پاره د ایماندارو چې چاو مانو نو کامیاب وي کسان چې درې مزلرا ورکې زکات او د آخرت نه ويتون الزکات او ورکې پاکي د زړه یعنی د زړه پاکي کوي لا اله الا الله هغه چې کمندونو زړه پاکي او د آخرت نه باندې هم د یقین کوي یقینا کسان چې ایمان لري په آخرت باندې زینا لهم خیسکړي می دی لرا عملونه دی زینا لهم خیسکړي می دی ته عملونه دی یعنی دی باغی باندې خوشاله دي په خپل عملونو باندې مطمئن دي قوم یامون دی حیران دي نه عقیده صحیح ده او نه عمل صحیح ده او نه اخلاق صحیح دي جهل مرکب کی دي فهم یامون دا دیا کسان چې له دسا غضب او دی په آخرت کې هم دي تاوانیانی نو انک لتلقى القران تتسلی ساته تعالی الله قران درکړل او یقینا ته خامخا در کول شي تا د قران د طرفه د حکمت والا ذات او د پوینا صورت کې د عالم الغیب مسله ذکر شکیږي نو ځکه چې کومونو د حکیم سره علیم صفات راوړو واغه عالم الغیب دی وګوره موسی علی السلام عالم الغیب نه دی وګوره موسی خبر نشو د همسا اس قال موسی پاک چې الله موسی ته چپاو کی چې موسی علیہ السلام خپل بال بچتا خپل کور والو ته یقینا لیدل مې دی اور انس نارا ما ولید رایتو امید اور ساعتی کو منا خبر زردا شراب ولم تاسو دینه سحال لاوري لاري به خبر او اتیکم یا براولم تاسو ته یعنی کلار مار نوا
بشهاب قبس کداغه مسافر زمون په شان نو شغله خو راوړم تاسو ته یو شغله بلا د دې لپاره چې تاسو تاو د شي تاسو قولون اصطلاح دا چې کمندونو تاو دیدو ته ویل کی طبق قانون دو اطلما او الظلما صبر او لګوا تاسو قولون بسنګ شي توبه خدای توبه تاسو قولون بشي سبشي تاسو قولون د دې چې اولنۍ صيغه راځي یسطلی باب افتعال مضارع اولنۍ صيغه راځي یسطلی راځي کنه ها او چې دغه ځای کې ته قانون دی ظلمو لګای نو سبشي یسطلی دا ته په بورډ باندې چاته ولیکا په بورډ باندې چې دا د څه صيغه ده خو زور زیر ورته مکوا ی سواد لام ی دا وته ولیکا دا د څه صيغه ده نو ډایرکټ په یسطلی وای صحیح ده کنه سبوی یصلی عارف شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل بما تا حال ته عربو کې چې کمندونو ملګرو وي په ملګری ټول علماو په دغه کوم محکمه کې چې دیو انوي راته وی چې دا حناف روایت راوړل د مسند امام اعظم کې دا روایت دې روایت څه مطلب دی دې روایت سره وړل څه مطلب چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې سواد لام یو وهو محرم نو مارته دا تاسو وایي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یصلی وهو محرم نبی علیہ السلام مسکو او په حالت د احرام کې په حالت د احرام کې ولې موږ ناروا دي دې ځکه د امام ابو حنیفه دا روایت سره راوړل دي د احرام په جنایاتو کې او د احرام په مسایلو کې بیمار توی چې زی تاسو او تاسو د مدیر ټولو د دې لفظ ټیکو وایي او لفظي معنی او کې بیا به تزاحل وکم لفظي ټیکی زبر انعام درکم وی ورته مې چې افته مولد ته وی ګرځیدل سو خوان دینو وی افته بسراله چې حضرت مونږ ته تو وایا بما ته وی چې ګوړې د تلمذ ماته کې بیا به ته وام دا وای چې مشاګردان یو بیا به ته وام بیمار ته چې د خدای بندګانو دا یصلی نه دا یصلی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی وهو محرم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ځان په حالت د احرام کې اورته ځان تاوداو دین امام سے دا مسله خودل غواړي چې په حالت د احرام کې ورته ځان تاودول جایز دي چې اوسړه ورته ځان تاودي دا جایز دي تاسو ته یصلی جوړ کړی لعلکم تصلون دې لپاره چې تاسو تاود شئ فلما جاء نودي انبورک من فی النار هغه کې چراغ موسی علیہ السلام نودیان आवाज وته وکړ شو انبورک من فی النار یو مطلب انبورک من فی النار یقینا انبورک دا بورکا مجهوله به معنی د معلومه ده چې برکت غرزي اغازات چې هغه په ور خارشه په صورت د ور کې دا ومن حولها فیاته په مفعول له او په هغه چا باندې په هغه چا کې غرزي چا چې کم دنو چا پیر د دین دي ام بورکا من فی النار دیو معنا مبارک دا هغه تجلا چې هغه په ور کې دا ام بورکا من فی النار مبارک دا هغه تجلا او هغه صدقه چې هغه په ور کې دا ومن حولا سوق چې چا پیر د دین دي بل معنا امبورکا برکت غرزول شوی دی په هغه چا کې چې هغه په طلب د اور کې چې د اور په طلب کې دی چې موسی علیہ السلام نے ومن حولها او چاپیر چې ملائک دي یا من فی النار ملائک دي او من حولها موسی علیہ السلام نے وسبحان الله پاک ته الله رب مخلوقات اے موسی یقینا ذال لا يمزر اور د حکمت والا والقیاسا کورتاو کډنګو راي دي معجزه فلما ران هر کلا چې ویل د دلارا تاسو د ارچ خپل لغی تیر تاریخونه چې کم دنو هغه ګوري منصور حلاج په خوا تیر شوی هغه چرته ویلو چې ان الله دا ټکي د خلینو وتلو
عالمان دوړل شو زنو دا خبر او کړه چې ومن یقول منکم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم. دا دو ذخیره او مرتد دی ځان ته الہ ویلی چا چې ځان ته الہ وی واجب القتل له او زنو وی پیدا اور الہ پوهیږي کنه الله تعالی چې کوم دا اور کې ښکارا شوی دی موسی علی السلام لیدل دی دا الہ دا ونه کې چې کوم اور دا خو الہ نو کنه خو الله رب العزت د دې په صورت کې څه شوی په دې کې چې کومونو تجلا و یو قسم نو هغه اور وای انی انا الله ذا الله یم وای زوی چې کومونو الله یم نو لکه څنګه چې اور الہ ونه او په صورت کې ښکارا شوی دغه شان چې کمندنو دا غوي منصور حلاج وي چې څه کوم خبره کوم نو دا الله دا زما خپل نه دا هغه چې کمندنو دا خبره وکړنو څه چلو شو عمر رضی الله تعالی عنہ یا نبی علیہ السلام فرمایل چې ان الحق لا ينطلق على لسان عمر الله د عمر بجبه خبرې کوي الله د عمر بجبه خبرې کوي نو له عمر خدای شو انو دا کوم خبره ویل دا خبره وی غلطه نه ده دا هر چا خپل دغه ذوقي وای منصور حلاج چاروست په خوب کې ولیدو چاروست په خوب کې ولیدو چې ستاغه مخالفینو سره الله سکی او تا سره سو کول وی زوم جنت تلاړلم او چې زه چا قتل کړم هغه هم جنت ته ځي وی ولي وی هغه ز په بدنیته نه موجلې هغه په نسبانه ز په غلط هم نو زه کا وجلې ما هغه له الله د دې ثواب ورکړي چې په الله په دین غیرت کړل او زه وجلم او ما معاف کړی دي ځکه ای زما په حقیقت پوه نه خوب خبرې ځان له تاریخونو وګوري خیر د کتابونو ملاويږي سن د عقیده مسله ده او نه د بل څه مسله ده او سبحان الله رب العالمین او پاک ته الله رب مخلوقات یا موسی انه هو الله العزیز الحکیم والقیا سا کرتا او کډنګ ګورای دی فلما راها بار کله چې ویل د دل راته تاسو اج کوم نو لقیدا کانها خزیدل حرکت کو لکه چې ویدا نره مار والله مدبران واوړ شاکون کې اور مخ کې نشو اے موسی مې یریګا ان لا يخاف لدي المرسلون یقینا نه یریږي چې کم دنو ما سرا پیغمبران الا من ظلم یومانا لا يخاف لا يتضرر لا يخاف لا يتضرر یعنی خوف سبب د ضرری ذکر د سبب او مراد د مسبب ہے لا يتضرر تکلیف نه رسیږي زما په دربار کې پیغمبرانو ته په وخت پیغمبرای کې چې زور له پیغمبري ورکومه سټیم نو هغه ټیم کې چې کمندونو ته ضرر نه رسیږي او الا په معنا د لکن دې استثناء منقطع ده لكن من ظلم فهو يتضرر فانه يخاف الا من ظلم فانه يخاف هغه چې کمندونو یریږي هغه یریږي خو چې بیا کلا دې ظالم توبه یستلا ثم بدل حسنا چې توبه وباسي فز ګنانا الله تعالی چې کمونو معاف کوون کې دي الله رب العزت چې کمونو دا هغه معاف کوون کې دي الا من ظلم ثم بدل حسنا دویم توجیه ان لا يخاف لدي المرسلون والخوف على من سواهم مستثنى منه محذوفه ده والخوف على من سواهم دا اول توجیه قاف وا استثناء منقطع شو بلا يخاف لدي المرسلون کلام ختم شو او لكن دا چې کومه استثناء منقطع او قاف توجیه وا د سولی توجیه دا الوصل چې مستثنى منه محذوف ده لا يخاف لدي المرسلون والخوف على من سواهم یره پاغه چاوي چې هغه د پیغمبرانو نه علاوه وي الا من ظلم خو چې دا کم خلق د پیغمبرانو نه علاوه دي کم د پیغمبرانو نه علاوه دي غیر د انبیاو چې چا ظلم کړی هغه سره خو بخامخه خوف وي خو چې کله توبه وباسي الله معاف کوون کړي دا خوف به الله تعالی چې کمنو ختم کی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء
او نن با سلاس دې پیجه وکب گریوان کی راو بزی تک سپین بغیر د بیماراینا فی تسع آیات ارسلنا فی تسع آیات ولګمغه موسی علیہ السلام سره د نوح خونا فرعون او قوم دته یقینا دی قوم نافرمانا په پاو کې چراولې دې ته نه خدما مبصرتن خکارا کون کی نخوی مبصرتن پویا کون کی قالون دیوی هذا سحر مبین دار چکم دن جادو صاحب وجاهدوا بها او انکار وکړ دینا واستيقنتها او یقین به کړو نفسونو د دی حال دا چې زړونه به یقین کړو مطلب د زړه نه مانو خدای انکار یې وکړو ظلم او علوا د وجه زیاتین او د وجه ځانو چتاولونه وګوره کنانو چې سرنګ شان جام د فساد ګورو ولقد اتینا داوود دوی مواقع ذکر کړي پاوله مسله باندې چې عالم الغیب الله دې وګوره سليمان پیغمبر د بلقیس د حال نو کله خبر دارنګ د حال نوم خبر نشو چې حدود غیر حاضرو لاغله حال نوم چې کوم نشو خبر نشو تفصیلی واقعات د داوود علیہ السلام د سليمان علیہ السلام ذکر کړي دا چې کوم دنو آیت نمبر 44 ختمه پوری چې عالم الغیب صرف الله دی نور حکم په هر واقع کې ډیری او یقینا ورکړنو داوود او سليمان ته علم د علم شکریا ادا کړانو ویل شکرونه دي د الله غزاد فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین چې ورکړیو موږ په ډیرو د بندیانو خپل ایماندارو او ورثه سليمان او داوود او میراث واغ سليمان علیہ السلام د داوود نه او ورثه سليمان دا میراث د علم نه او میراث د خلافت او د حکومت ته خلافت او د حکومت ته نبوت چې ده نه دا په میراث کې نه ملاويږي نبوت په میراث کې نه ملاويږي وارث سليمان داود او میراث او سليمان عليه السلام د داود واوتینا من كل شيء اور وقال وی یا ایها الناس اے خلقو پویا را کړی شه موږ ته خبر د مارغانو واوتینا من كل شيء اور کړی شه موږ ته هر یو ضروری چیز په دین او په بادشاہت کې دین کې چې کوم ضرورت ته ناغایم را کړل او چې کوم سلطنت او بادشاہت کې ضرورت ته ناغایم را کړل یقینا دا خامخا فضل خارا راغون کړی شو سليمان له لخر د پیریانو د انسانانو د مارغانو نه فهم یوزون نو دای تقسیم کړی شو هر یو لخر خپل ځای کې تقسیم کړی شو یا فهم یوزون دای ایثار کړی شو ټیل جوړ کړی شو لکه تاسو چې د تفریح په وخت کې په دی ور باندې ټیل جوړ کړي نو هغه هم ډیر زیات وکنه سليمان علیہ السلام لخر سوي ډیر زیات وي مشرات لبا ټیل به سکو جوړ کو نو دا ټیل جوړولو ته وځویل کی فاو یوزون دې چې کومونه باندې کړی شو ایثار کړی شو چې لک صبر وکړي دا کسان وزي بیا به نور راوځي حتا ذات اولادنم تر دې پوری شرال دې چې کومونه پاغه یو کند دې میګو باندې واد النمل میګو بکند باندې رال قالت نملتون نو وی چې کومنو یو میګي وی یادا چې کومنو د جنس لپاره دی اتا د جنس تا نو وی چې کومنو نملتون یو میګي وی یا ایو نمل ادخلوا مساکنکم او یا میګي و بسغي وی یا ایو نمل ادخلوا مساکنکم مور به وا یا ایو نمل ادخلوا مساکنکم سارو کی اکثر پرورش سوک کی مور کی حیواناتو کی او بچے اکثر چاہتے حسابی کی مور تی زیدہ پہ انسانانو کے نسب چاہتے دی پلار تزی نو قالت نملتن نو دا بے مور وا زگا حیواناتو کی نکاح سسٹم نشتے نو دا پلار پتا پکی لگی قالت نملتن یا ایوہ نملت خلو مساکنکم بی نظیری باچائی و یو مولا پکی دا دلیل ویلے او لوگو میگای چی باچائی رو میگای چی باچائی رو قالت نملتن یا ایوہ نملت خلو مساکنکم زورا ور خلق تیارہ کسم دے خوچ دی سیاسیانو مولانو با دی قرآن مجید سرسه حالی د قیامت پورد چې دا قرآن مجید بوله گریوان تی چې دا تاسو ما سرسه چل کړو یا ایوہ نملت خلو مساکنکم یا میگیانو
دن نشي خپل سړو ته شابه یله کی ادخلوا مساکنکم دن نشي خپل سړو ته لا بنگلو ته یمانه مګو خدای چې خپل بنگلې کنه د میګي بنگله خپل سړه ده لا یاتمنکم سليمان چکنی کی تاسو لره سليمان عليه السلام وجنود والاخر ده هغه هم چکنی کی دا وهم لا شرون او دې ته پته نوي وګوره د میګیوم دا عقیده ده چې سليمان پیغمبر پويږي نه هغه په غیب باندې نه وي ته څه تاسو ډېر پوچی او هغه چې کمنو تاسو आवाज هم نه اوري ښکار هم نه د تبا خپل دروازه سکی وهم لا شرون او دې به کمنو پويږي نه وهم لا شرون دې پويږي نه دا میګه څومره ادب نه کړه د سليمان عليه السلام ملګرو ته او اصحاب ته چې کومونه د ظلم نسبت نه کوي ظلم نسبت وته نه کوي چې دی او تاسو باندې خپې کیږي او دی وستاسو په پکې خودلو کې ظالمانی سليمان عليه السلام خو یوازې نه دی کنه لا سليمان او جنوده خبر باندې پوښ دا هغه ته د ظلم نسبت نه کوي او روافض شیعاګان دی الله غر کی د میګي مراکل پکې نشته چې هغه ينسبون الظلم لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هغه د اصحاب ته د نبی عليه السلام ملګرو ته د ظلم نسبت کوي چې هغه ظلم کړی دی ولی رضی الله تعالی عنہ له خلافت نه ور کړی ابو بکر له ور کړی دی ولی له نه ور کړی دا چې کمندونو د میګي نوم زیات بي وقوف دي د میګي مرا قلب کې نشته اوم لا شرون فتبسم ذائک من قولها هوا تعالی حکم کو چې دا आवाज سليمان ته ورساوه ناغه سليمان ته आवाज ورساوه فتبسم ضاحكا من قولها نو مسکه شخاندیدون کې د وجه د وینا ده نه چې وګورم یې تاسو خوشاله شئ تاسو بیان کې دی وړو کې بدن ته وګوره او دومره خولي چې کمندونو بیان ته وګوره وسنی وخت بعد یو لیډر نه چې کمندونو سوره میږي جوړي او کنه او یو لیډر چرته نا عوامو د خیر د لپاره خبرونه کړ یو لیډر بلا استثناء دې ځکه الا من شاء الله هم نشو ویل ګناګاری کو الا من شاء الله ته وکټ کلی اقا پیدا به مو آیا فتبسم ضاحكا من قولها یوم داسې نشته چې د پاکستان د خاورې او د پاکستان د عوامو خیر خوای یو تن په دې لیډرانو کې داسې نشته الا من شاء الله کر روان وخت چې تاسو پیدا شي غزا الله خبره استثناء منقطع فتبسم ضاحكا من قولها مسکی شخندیدون کې د وجه د وینا دینا او وی ویل قال ربي د دې معجزې سره نور نعمتونه د الله را یاد شو نو وی ویل به تور شکریا ورابه می توفیق را کې ما تعالی چې ز قدر کوم د نعمتونو ستاغه چې کړي په ما باندې او زما په مور او پلار باندې او دا توفیق داري وانا عمل صالحان چې ز عملکم نیک ستاد رضا ترضاه چې ته خوشاله شې باغی باندې وادخلنی برحمتک او دنا کې په خپل مهربانه وګوره عجزه ته وګوره وادخلنی برحمتک او دنا کې ما په خپل مهربانه باندې په بنیانو نه کانو کې وتفقد طيرا اوس بل مرحله میګي مسله بیان کړه په سليمان په غیب نه پويږي اوس د مارغانو موره دلیل نقلی د مارغانو وتفقد طيرا او ازریه واغسته د مارغانو رک معلومول دا چې کمندونو غیر حاضر معلومول جایز دي چې به اجازه د طالب غیر حاضری نه کوي وتفقد طيرا فقال ما لي لا ارى الهدهد ازریه واغسته د مارغانو تفقد رک معلومول ته ویل کیږي نو رک معلومول ازریه غستلی کنه نو وی ویل ما لي لا ارى الهدهد سشي مال را چې نوینه مولا چرجک لرا عجیبه غونډه کې خلک شته او عجیبه ذهنونه شته وېدای د فوجیان وزیری واغستله نو هدهد یو میجر نوم هغه پکې نو دا یو میجرو او هغه دا خبر نه دی وګورئ قصص القرآن د مولانا حفظ الرحمن سیف عربي هغه به خولي غزونه راخلي را دي وکړل خو هغه دام لکه خلکو خبرې کړې دي چلو هوتا رہتا ہے مالی لا ارل حدودا سشی مال را چینی وینم زو هدهد لرا مولا چرجک لرا ترکان و د زمونږ دی علاقه کې خلک وای
ام کان من الغائبین یا دې چې کوم نه غیر حاضرونه یا نشته چرته د کارغه شاته شوی دی یا د بانګي شاته شوی دی شته ناس ته خو ته خوب ولا شوی دی ورغله د بورجه شاته ځان غلې کړي او یا دې کوم من الغائبین د یوسف په شان د بل شاته ځان غلې کی ام کان من الغائبین یا دې چې کوم نه غیر حاضرونه لا عذبنه عذابا شديدا اذا خيري سيد کې ناس تم خیر دې کو د شمه لا عذبنه عذابا شديدا وربکم دلاره چې کومو سزا سخته د غیر حاضر له سزا ورکول شي لا عذبنه عذابا شديدا چې کوم غیر حاضری سزا ولور کی ویدري او دا چې کومو نور جسمانی سزا ولور کی مالی سزا چې کومو احناف ډیره جایز نه وي مالی جرمانه لګول اوس وخت عالمان وی خیر د اداره طالب د فائدې د پاره دی او د طالب د پاره دی په دې باندې چې کمندنو هغه ورکول باندې هغه دومره خپکیږي نه ځکه دا د هغه د اصلاح لپاره وي نو ځنې عالمانو جواز ورکړي دي لا عذبنه عذابا شديدا نور اصل مذهب د احناف کې تعذير بالمال هغه خنه دي جائز نه دي شیخ القرآن رحمه الله تعالی د تحقیق مطابق اسلامی حکومت له اختیار شته چې لکسنا سے تعذير ورکي لا عذبنه عذابا شديدا خامخاور وکم دلرا سزا سخته کې دې شي چې ټواله جواب ملاو شوی او لاز بهنه یا چې کمنو سزا حلال کم دلرا بالکل وګورال ان مدرسې نه یستل شي طالب بالالینا او د مدرسې نه یستل شي او لاز بهنه چې ود پوه شو چې نور خلک خرابوي او نور دې غیر حاضری کې لوفری کې مدرسوم بدنامي خپل کور پلار پیسې سه خرج کې دې کې خیر نشته استاد په پوښ بستر ته په سر کې جزا او لاز وهنو یا بچ کمنو حلال کم دلارا او لیات ینی یا براول مالرا په غیر حاضر خپل باندې دلیل صاحب غیر حاضری دې خپل ثابت کی طالب له چکور ته ټلیفون کې خو مدرسه کې دی چې مدرسې د ټلیفون ورته وکي په مدرسه کې خو نشته دا چې طالب باندې وسه کوي چا د کور نه راغله د مدرسې په باندې او بیا چې کمنو ګرځي او چکر لګي به غیرته د غیر حاضر به څه دلیلی طالب خو بیا کوری یا چې کمنو بس کی په مدرسه کې د بازارونو ته چرته ګرځي د پارکونو ته ګرځي د چکر لګي بازارونو ته ګرځي به غیرته د ساجت دی بیا او لیاتی انی بسلطان مبین طالب د غیر حاضری کې نو د کور په اجازه باندې دی کوي چې د مدرسې نه زینو د مدرسې په اجازه ته لاړ شي دلته د مدرسې والا خبر کی چې زه کور ته لاړم چې زه کور ته لاړم او چې کور ته لاړ نو کور والے خبر کی چې زه مدرسې ته لاړم بس د قدوه ځای دی نو دی بیا بل بل ځای نه کې ګرځي داسې به کې ملاویږي هر قسمه نسخې به کې وي او لیاتی انی بسلطان مبین یا وچ کوم راوړي ماته دلیل صاحب خپل غیر حاضر باندې فما کسا غیر بعید سات تیر کو خډیرنا دا هود سات تیر کو خډیرنا یا سلیمان علیہ السلام په دغه ځای کې سات تیر کو خډیرنا مطلب غیر حاضری د ضرورت مطابق کړي او زر واپس راغلو دا نه چې روک شي بیا تیری چې زوم مدرسه کې داخل شوم شرطه ځکه کله زونو ته خیر علی وم په خیر علی عمر آیات شو دتا داسې پکې ملاویږي دا راشي اب تل سره دې پسو ګوري چې مدرسه خو چاوړې نه ده کنه او استادانو صحیح دي په خپل ځای باندې وي بس بیا لړ شي اب تل سره دې بیا روکی اب تل سره دې فمکه غیر بعید داسې پکې ډیر شي کې دې چې اوس پکې نه فمکه غیر بعید ځان ته معلوم دي فمکه غیر بعید استاد تیر کو خډیرنا ضرورت مطابق خلک راضي دي فقال احط بما لم تحد به نو وی ویل احط بما لم تحد به وګورو حدود وي تا ته پته نشته احط بما لم تحد به د بلازو داسې لګیا دی جو راځي سليمان مخه ته مسله توحید بیان احط بما لم تحد به بما ګر کړی دی هغه چې تا ته پته نشته وجئتک من سبعین بنا بین یقین اور او مړ تا ته چې کوم سبانه یو خبر یقینی خبر مې سبانه راوړی دی او دا بلا بچی دی چې حالات پیژني مزاج پیژني چې سليمان بادشاہ نه راشد بادشاہ خبر او تمخی کا انی وجدت امراه تملكهم ووتیت من كل شيء ولا عرش توایت زما په ټوله دنیا بادشاہی دا ما په کې د جدا سټیټ پیدا کړ چې په غزاړ استاد بادشاہی نشته تا بادشاہی نشته او توایت چې ما ټوله دنیا ته توحید ورساو وجدتها وقومها يسجدون للشمس ما په کې د مشرکان پیدا کړل او که پیدا نه کړل
نو په مزاج ملوکیت باندې خبره کوي او په مزاج نبوت باندې خبره کوي دا څه د بلا شی دی د استاد او د مربی د مزاج ځان خبر کا د هغه مطابق خبره وته کا چې په کومه خوشحالي کې حق خبره وته کا واجیتو کا من سبعین بنبی یقین اور راوړ تا د کم دنو د سبانه یو خبر یقیني راوړ مې تا د سبانه خبر یقیني تفصیل یقینا مونږ دې مې د یو جنای امراتانو مونږ دې مې دا یو جنای تملکوم چا چې کم دنو حکومت کوي په دی باندې وی پرون پلار کې لوی وړو وشتما او ګټې وی هم چا په سپلو چا په کېړو وشتما وای په سمې وی صرف مخبره کې پټ شوم محکوم د خزیراته ویل تمړو وشتما انی وجدت امراتن تملکوم یقینا مندې مې د یو جنای تملکوم چا چې کم دنو حکومت کوي په دی باندې داسې جنای ده تملکوم چې حکومت کې په دې باندې سړو ته وایي چې سیټ نه غي سیټ شي چې ته وایي سټاند نو شي سټاند هم لیکوم واوتیات من کل شی اور کړه شوی ته هر یو شی د بلالور داسې حکومت خو نه دی کنه ولا عرش عظیم او دا غیر پاره او تخت غاټو لوی تخت او پاغي کې چې حساب کتاب دی پھر تفاسیر دیکھو وجدتوا قوما مذهبی حالت وګورا وجدتوا من مې دلرا او قام دلرا چې سجدي کې انور ده الای من دون الله ذا الله نه علاوه وزين لهم الشیطان وجد الشرك خسته کړی دی شیطان عملونه دی خبر نه دینو بند کړی دی لرا د سمیلارنا دی لار نومي دا ادخال الهی یا د هدهد بیان اول سجده نه کوي دی الله غزاد تا چراوبا سراز لرا پاسمانونو کې ازما کې او پویږي پاغه باندې چې تاسو پټو یو خاره کوي دار دی حصے داوا وکنه د لومبای واقعات مقصد دا چې عالم الغیب صرف سوکته الله تعالی نشته لا بيدنا خالق او بادشاہ دار شوی قال سليمان عليه السلام وی په خبر واحد باندې موږ چړای نشو کولای تا خو یو کس یو خبر دی راوړل دی خورده خبر واحد د وجه موږ په یو قوم باندې حمله کولای نشو موږ بچان بین کو او مکمل تحقیقات وکړو قال سننظر نبی ویل زرد چې کم دنو چې زه ګورم مونږ ګورو صدق ته چې رښتیا وایي یا ته دروغجنو نه یو څه زما دا خط حکومتي شاهي رساله یو څه فالقي الیم ورتاوي کړي تاسو متولانهم بیا چې کم دنو واوړه دینا فنظر نو ګورا ما ځرجون دا چې کم دنو په هغه وخت کې اخورستو دا ډاکونه ماکونه شروع شو او دا چې کمندنو دغه شو په خوا به دغه شانتي ډاکونه زنو مارغانو دا چې کمندنو وړل دا خبره نه خلکو ته دا ګرانه شوی چې هدهد څنګه خاص کو وړو نو یو خدا وجه دا معجزه ده چا سليمان عليه السلام قبول دا بعید هم نو دا به یو مملکت او د مملکت مارغانو هغه یو بدی سره او دی سره دا زایونه به هم چې کمندنو ورته خودلیو عادت په دا مارغان بل دی به یو ځای نه لوتل بل ځای ته بتل داسې مارغانو می داسې غوانو می داسې خرومي چې ته د کور نه په پړې واچې چې سیده بسته دي ارټ او دارټ نه سیده ستاره دي کور ترازی نو داسې مارغان به عادت کړیو هغه به یو مملکت نه بل مملکت ته خاطر په پورې به ولا خاطر تړو او واوی لوزو او هغه به چې کمندونو خاطر تاسو بعید نه و فالقیلن ورتاو کدی تاسو متولانهم بیا چې کمندونو واوړل دینا فنزور نو ګور ما زهر جو چې څه جواب را کوي سج کمندونو را واپس کوي قال فورن غنټي بجای اور هنګامي اجلاس بلوایا فورن چې کمندونو غنټیو لگاولا او هنګامي اجلاس راو تو زګه دې آرام ټیمو او هدهد لار پر روشندان کې او بده سینه او خطر تاو کده شانتي او په لتراغه برید تاول کې ناس کده شانتي پټکه مټکه سم کو خبرابر کې ناستو او چې دیو قتل پسینه خط وروته چې پره او قتل چې مار غیر اورړې به چې خط او قتل مهر زده دي سپه لګیدل دي مور به لګیدل دي حیران شو پورنه غنټیو لګاولا او هنګامي اجلاس راوغتو 12 بجو 10 بجو ټیم کې هنګامي اجلاس خیر خدای الله څخه چللی یا ایو الملائو یا سردارانو انی القی لیا یقینا رات ارجاو کړی شه د ماته او خط عزتمن پیژنی کنه عزتمن څه کوي پیژنی انی القی لیا کتاب کریم
ما ترار تا وکړی شوی چې کوم یو خط عزتمن د عزت د سليمان خط عزت یو کو د سليمان علیه السلام د خط عزت یو کو الله تعالی او ته ایمان سکو نصیب انه من سليمان یقینا دار سليمان د طرفنا دار سليمان علیه السلام د طرف نه دی سليمان علیه السلام خپل نوم اول مخکې کړی دی دا الله تعالی په نوم باندې چې خط لیکنو نوم به خپل نوم لیکل دی چې انه من سليمان دا الله د نوم نه اول مخکې کړی دی نو ځنه وایي چې نوم د الله رب العزت دا اهم مقامی دی او د بعد دغه نوم چې وي د لیګون کې د مرسل نوم چې وي دا اهم بسم الله چې دا نو دا اهم نفس الامر دی او د مرسل معرفت دا چې کمنو اهم مقامی دی او اهم مقامی مقدمی په اهم نفس الامر باندې انه من سليمان یعنی خط کې دا ضروری ده چې اول دا سړی ته معلومه شي چې دا چا د طرفه شوی دی راغله دا معلومول اولنی وي دا چې کمندنو چې چاته خط دین او هغه سره د دې ډیر غمی چې دا چا د طرفه شوی دی راغله دا خدشا او دا خړه ول د زړه مخ کې ختم کړ وایي کنه دویم دا دی چې نوم د الله د هر سره مخ کې دی بسم الله مخ کې لیکا خو سليمان دې ځای کې څنګه مخ کې کړی دا چې دا کافرو وی اسنا چې د الله د نوم بیزتی وکي لومبه به د خپل نوم لیکم نو که زما د نوم بیزتی کوي نو دي کې خیر دی خو چې د الله رب العزت د نوم بیزتی سي نشي انه بسم الله الرحمن الرحیم دا ول دعوت د توحید ورکو انه بسم الله دا مضمون د خط ته انه بسم الله الرحمن الرحیم پنوم د الله نه پنوم د سپوږمۍ او نه پنوم د انوار عام او خاص مهربان از مدد غواړم صرف داغه نه مدد غواړي د نورو د سپوږمۍ نه مدد ما غواړي دوی وته وی چې کستاسو داړي چې زمو مقابله لرا شو او جنگ بو کو مقابله بو کو نو بیا چې کمندونو خپکیږي ما بیا به تګرانه پروزی الله تعالی علیا تاسو مو چې توي په ما باندې او راشي ما ته غاړه کې خودون کی تابعدار اسلام راوړي قالت یا ایو الملو نو ویل دی جنای اے سردارانو جواب را کې مال را مشوره را کې ما ته فی امر زما په معاملې کې چې سليمان سره صبر تاو پکار دی او نه مزو قطعی فیصله کوم کې قاطعتا امرا زم چې کم نه مزو یقینی کلکا فیصله کوم کې تر دې پورې چې تاسو ما ته مشوره را کې چې تاسو پورنی ویلی زه داسې اډر نکوم قالو دی وته وی مونږه خواندان د طاقت یو او لباس شدید او خواندان د جنگ سخت یو او مشوره او حکم اډر ستادي جی والامر الیکی دا وګورئ سوره خوان دی والامر الیکی او حکم او مشوره چې کوم نو اډر ستادي فانظرین وګورئ حالات تو وګورئ تاسو خو پوېږئ د سیاست په حالاتو مونږ دومره نه پوېږو مونږه اډر ته تیار یو فانظری ماذا تأمرین نو وګورئ تاسو وګورئ چې تاسو مشوره کوي هغه وته وی د قوم مشوره رد کړه او خيار وا وین الملوک یقینا بادشاہان چې کله دن نشي یو کلی تا یو خار تا نو لتاړي کی رواني کی افسدوها او ګرځي چې کمنو عزتمن خلق دي او عزتمن اوسیدون کې دي ذلیلا ذلیل کی صوفیه کرام نے اشاره په تور باندې ذکر کړي ان الملوک بادشاہ چې الله چې کله یو وسړه ته وردن نشي او افسدوها دا خار او دا زړه چې ده دا په نور خلکو روان کی په نور خلکو سکی روان کی او چې په دې زړه کې د الله نه علاوه کوم عزتمندو وجعل اهلها ذله هغه عزتمند بیا د تسخکاری ذلیلا کمال عزتمندی قبل سی عزتمندی هغه ته بیکار ښکاری او یو درون وته سوخ کاری الله تعالی ښکاری وجعلوا عزت علی ذله وكذلك يفعلون شیخ القران رحمه الله تعالی او معنا کولا او دا د دور سیاست ته او دا د دور څه سیاست ته خلق دغه سیاست ته چې بس لړاو او حکومت کرو خلق چې کمونو چې کوم عزتمند دا ذلیل کا چې دی را پسې راپا نسی او نه را پسې خلق سکی را پاسې چې په کومه طریقې ذلیل کول شي یا چې کمونو په طاقت ذلیل کا
قید کې واچو او مړی کا یا یې په مال سکا ذلیل کا محتاج کا او بیا ول لګ لګوړو ورکاوه خپل به داسې نیولې کله مارغو د بچو چې اوس لګ نور یو لګ نور او یا ور پسې چې کمنو تیل بند کا بیا چې کم پم تزوی اله ډکاوه وکذالک یفعلون دا د دور سیاست ته او دا کرانګي کوي چې زور اور شي دا کشل کوي وای مرسلۃ الیهم بهدیه دا د اقبال او نظم نه خازر را چرته وګوري نو په کار بدل راشي هغه چې کمندونو طلوع اسلام داغه یو نظم نه غټ طلوع اسلام په نوم باندې نو پاغي کې هغه چې کمندونو لکه دا فرضي او دغه پیش کړی چې په ما باندې خضر علی السلام پیښ شو کنه خضر را باندې پیښ شو نو ما دا هغه نه سوالونه وکړل مې ته وکړل چې ته خدای دې سړی چې د کشته د ماتېدو حلوای ماشوم د وجلو داسې خبرې کوي نو موږ ته هم لګ دا وایا چې دا جمهوریت او سلطنت چې کمندونو څه شی دی دا ژوند څه شی دی دا ژوندۍ څه ته لکېږي او دا رنګ چې کمندونو بیا ورپسې چې دا مزدور او مالدار او د دې دا سوال لې چې دا مالدار سکی او دا سیاست سکی په هغه نظم کې هغه چې کمندونو کمال کړل ډېر زبردست دی هغه قتل سره پویدلم ضروری ہے وای مرسلاتون او چې کمندونو لیګون کې ما دیتا به هدیهتن یا وډاله فنا دا کذالک یفعلون په کې غوم راوړل افسدوها جالوا عزت علی ذل دایات په کې راوړل وای مرسلاتون الیهم بهدیهتن او چې کمندونو لیګون کې هم دیتا یعنی اول تدبیر کوما سکوما تدبیر تجویز د بلقیس ته چې تدبیر کوم چې ګورما چې دا دنیادار دی او کدا واقعي پیغمبر دی دا معلومه چې دا دنیادار دی او که واقعي څه دی پیغمبر دی نو که دنیاداری نو په طاقت په ګورو که طاقت بیا زموږ مقابل نو جنگ وسره وکړو خو کدا دیندار واقعي پیغمبري نو بیا به زموږ طاقت ساسارو نه کې بیا ځان له سوچ پکار دی او ذلیګون کې مدیتا یو ډاله فناظرتن کتن کې بمر جول مرسلون چې په سبا نه واپس کیږي در علی گلی شوی چې څه جواب راوړي فلما جاء سليمان هر کله چراغ دا قاصد سليمان تا دا قاصد راغ سليمان عليه السلام تا فلما جاء سليمان قال نو ویل د سره پوره یونټ وا نو ویل اتمدونني بمال ایت شکمنو زیاتوي مال رمال تاسو مال زیاتوي فما تانی الله نو هغه چرا کړی دی الله تعالی ماته دا غور دي دا غنا چې درکړي تاسو ته بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو کوم دنو فما تانی الله د دنیا فخر نه دی اصل چیز د فخر هغه ته دغه د نبوت ته او روحانی دي مادي طاقتوم الله ور کړو بل انتم بهدیتکم تفرحون بلکې تاسو بډاله خپل باندې خوشاله شئ چې کله حدیث کې راغلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې خذل عطایا ما دام العطایا تخفی قبلوي تر سوچ کمندنو چې هغه تخفه وي چې سوي تخفه وي نو قبلوي خو چې کله تاسو د دین بدلوي او تاسو دین په اخلي او تاسو دین ته چلی چې بیا یې وانخلي بیا چې کمندنو وانخلي نو چې کله چې کمندنو انجیوز یا ځنې تنظیمونه هغه له صدر کول وغواړي او اسې درکې او رفاهي اداره وي او ورکې نو وایخلا خو کچرته د بیا ورپسې داوي چې جنیر او باسا او ورپسې داوي چې نور څه زونه چې کمندنو داغه مطالبات وي او د بی دینه مطالباتي بیا چې کمندنو وانخلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زونو بادشاہانو ډالای چې کمندونو قبول کړی دي او د زونو ډالای هغه چې کمندونو رد کړی دي هغه چې کمندونو رد کړی دي دې کې دا حکمت او سليمان علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې کمندونو ډالای ور کړی رد کړی دا واپس ځکه ډالای نه و هغه د سليمان د دین قیمتو بالانتم بیادیتکم تفرحون بلکې تاسو کمندونو په خپل ډالای باندې خوشاله شئ ارجع الیهم واپس دیتا فرنا تیانو مخامخه زبرا ولم پدی پس لخ کرے
لا قبل لهم بها چې نبوي طاقت د مقابله دی له دې لخر مقابله ودی نشي کوله ورنخرجنهم او خامخا او بابا سم دی لاره دینا ازلتن خوار او ذلیلا ازلتن سپک وهم صاغرون او دی وی چې کوم ذلیلا قالوا یا الملا او سليمان عليه السلام سليمان عليه السلام تعالی وی چې دی ورازي سليمان عليه السلام هغه اراده وکړه د ښکارا کولو د معجزې چې دی د کومونو زیو معجزه سکما ښکارا کم نو دار چې د دې دراتلو نه مخکې بر دی هغه تخص کما حاضر کما قال فی ویل یا ایو الملو او پدې کې یو دا حکمت چې تخت پر اوړي ان دې ته معجزه شي ښکار شي او دوی به د خپل شاګردانو امتحان او مغستو چې زما په شاګردانو کې څوک چې کمندنو کمال ته رسیدلی دي او که رسیدلی نه دي یعنی روحانیت به کمال ته رسیدلی دی او کو نه رسیدلی چې داغه په مادیات او اعتماد نیوي دیني سليمان عليه السلام سره خدا سره لخر وی کښ او ملکان خبره باندې پوښوي خو چې روحانیت به کمال ته چاره رسیدلی دی او کنه نو دویم غرض به کې داو قال یا ایو الملو نو ویلې سردارانو ایوکم کم یو پتا سو کې راوړی ماته تخت دی مخکره دینا چراشی ماته تابعدار قال عفریت من الجن نو وی غټ دیو من الجن پیریان عفریت غټ طاقت ورو اب کې غټ دیو من الجن پیریان اناتی کبي زبید تراولم مخکره دینا چې فاسته د خپل مجلس نه د خپل مجلس نه ولاته پاسېدل نه مطلب 9 بجې اسمبلی سکیږي لګي پارلیمنت 9 بجې سکیږي لګي 12 بجې برخاست کیږي ته بل د درس نه پاسېدل لا پارلیمنت او اسمبلی وخت ختم شوی ني چې زب بیا څه شوی ما راغله سليمان دا وخت ډیر دی بل سليمان عليه السلام چې دا خو یو مادي طاقت ته صحیح ده کنه یو سړی وای چې زب کراچۍ ته چې کمونو په 2 ورځې کې ورسم پرېل کې بل وته وای زبندل په یو ورځ کې ورسم په کوچ کې صحیح ده کنه ابل وای زیدل په 2 غنټې کې دا سوال جواب وړو صحیح ده کنه ابل وای د سوال جواب 2 غنټو ته ساجت ته راځه زیدل په 1 منټ کې کوم خلاص خبره باندې پوښوي که ارث دي نو خمادیات دي کنه نو په دې کې د الله د قدرت صفته لګي زما خبره پونه شي خو اسباب دي د الله رب العزت د قدرت په کې پته نه لګي او تیز لاړی ټیک تا دا عفریت چې کمنو اداره دومره غټو دنګو کیسه ده پکې کنه چې دا ډیر دنګ غټو چې کم ځای به نظر لګي نو هغه ځای به قدم لګي سور ځای به څه لګي نظر نخبه به پاغه ځای کې لګي دا خو مادیات شو کنه لکه جیاس تیس شو لاړو قال نویل وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ او زما په دی باندې قوي مضبوط راوړل شم په یوازې راوړل شم امین او امانتدار صبر کو معنا معلومیږي دا چې دا جن مسلمانو مسلمان ذکر لقوی امین وی قال الذي سليمان عليه السلام په دی باندې مطمئن نو یا کس شغ سره علم دی کتابو دا سوکو یو قول دا دی چې دا صف ابن برخیاو وای داسي او وزیرو او نیک سړیو آصف ابن برخیا سوال دا خو چې کمندنو ته سليمان عليه السلام نه افضل شو زګه دا به کرامت شي کنه څه شي کرامت پشي دا د سليمان عليه السلام نه افضل شو نه پلار چرته د زوی نه مشر شوی دی تاسو ته لیدل دا چې یو زوی چې د پلار نشي شاګرد چې د استاد نه کېدل نشي او بل سليمان عليه السلام پیغمبر دی او سب کډیر شي نو سره ولی دی نو ولی د پیغمبر نه افضل کېدل نشي خو کرامت د ولی معجزه د پیغمبري دا الله تعالی ښکارا کوي چې د دې پیغمبر په اتباع باندې یو سړی د کمال د شي رسیدل شي دا د سليمان عليه السلام معجزه ده او اصل کې تعلیم د چا دی د سليمان عليه السلام نه او دا چې آصف وي چې انا تی کبه نو دا د آصف په اختیار کې نه دي دا عبارت ته د آصف د یقین نه ولی چې دا وي چې دا کار وکيږي چې خیر ان شاء الله د ولی مطلب دا دی چې ان شاء الله زما په الله یقین دی
چې ماته کوم دعا کړې دا به الله سکی قبلې. نو دا د عاصب په الله باندې څه دی یقین. دا کرامت د عاصب په اختیار کې نه دی. نو عاصب و چې زبدي زې ناستم خو ما ستانه داسې دواګانې یادې کړې دي او ستانه مې چې کم دنو داسې یاد کړې دي چې زاغه وامن الله به حاضرې. عاصب وی چراشه اوس چې کم دنو الله نه سوال وکړ. نو د الله نه دعا وکړه هغه حاضر شو په روحاني تور باندې شو. صحیح ده کنه؟ په روحانیت باندې شو. مادیات پکې منځ کې نشته چې عاصب تل دی او راوړل دی. خو تک الله تعالی سکو حاضر کو د عاصب په دوا باندې پوهیږي کنه. نو دې کې دا دغه نشته. خو بیا هم دغه وهم دی پکې. دویم قول دا دی چې الذي عنده علم من الكتاب جبريل عليه السلام نے ويا ايها الملأ سر بیا دان لګي چې لکه یا ايها الملأ ايكم ياتيني بیارشه بیا بدای چې هغه یا ايها الملأ ټول عاجز شو او جبريل دا وی چاوي جبريل عنده علم من الكتاب جبريل شو. دریم قول دا دی چې دا چې کمنو جبريل دغه سليمان عليه السلام په خپل دی. سليمان عليه السلام په خپل دی چې او څوک دا وی چې لکه دا کار به څوک کی او ټول کسان غلی شي وای زبر صحیح دی یاره زبه حکم زبه حکم. سليمان وی زبه حکم. خو سليمان چې کو نو دای په خپل طاقت نه کو. الذي عنده علم من الكتاب هغه سره چې کومه د کتاب او د وحی علم الله تعالی ورله مدد کو. نو معجزانه تور ده سو معجزانه تور نو دا هغه معجزه و. قال الذي عنده علم من الكتاب نو یا که څنګه سره علم د کتابو زبر اورم دلرا مخکې دنه چراو ګرځي تا ته نظر ستا فاو کې چې ویل د دلرا مستقرا ولاړ د خوا کې. قال ان هذا من فضل ربي ودي قتل پیغمبر مادیات ته نسبت نه کوي. پیغمبر په هر څه کې چاته توجه کوي الله تعالی ته توجه کوي. هذا من فضل ربي یعنی پیغمبر چې دی نو هغه چې کوم فطری قوتونه دي ما غلط نه استعمالي. هذا من فضل ربي ليبلوني ذ پارا چې ازمیخو کې زما اشکرو چې زه شکر کوم اما کور یا زنا قدرې کوم. چا چې شکر وکړي یقینا دې شکر باسي په فائدہ د خپل ځان. او چا چې نا قدرې وکړه دا الله سزا ورده. فإن ربي یقینا رب زما دې غنی کریم بے پروا او عزتمن. قال ان ولنکروا العرشا ناشنا کې دې تا تخت دې نکروا العرشا ناشنا کې دې تخت دې ننظر ګورو من اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون. ننظر ګورو منګه اتهتدي چې دا هدایت مومي یا کیږي دا کسانو چې دا هدایت نه مومي. یعنی چې دا دی معجزې ته وګوري د معجزې نه رستو ورته هدایت ملاويږي او نه ملاويږي. هر کله چې رالان ورته ویل شو په خپل وته وی یا ورته په ذریعہ د خادم وی اکذار شو پیدا سي ساتخ داسره. قالت اغه جو تو قتل سيزونو عقد خدایونو به کیسه شوی دي بدل شوی دي مال غلره خرسای مرسای او ټول سدي عقد خلقا زایونو مایونو به کیسه شوی دي. تخیغه ګس طرف ته وړي دي ګسغه خي طرف ته وړي دي زایونو بدل شوی دي. نو کانه هو داس نه دي لکه چې دا دي بیخي سره دا دي کانه سليمان ورته معجزه خو دلا بل وته بادشاہي ولا راوړه وی حکومت ته شو ختم شو او بدل را بدل کو وی دی حکومت کې زم شو زما په مملکت کې شو زم شنو په دې تخت کې وتار سو خودل هغه وته وی د معجزې ته حاجت نو موږ ته د خط نه پته لګېدل چې ته حق پرسته و اوتینا العلم من قبلها او موږ له علم راکړې شو د نبوت تا من قبلها د دې معجزې د ښکارا کېدلو نه مخکې او موږ چې راغلی یو نو ټیسټینګ لنی یو راغلی مذاکرات لنی یو راغلی موږ د الته مسلمانان راغلی او كنا مسلمین موږ غاړې خدای راوړ دا چې دومره خيار وا نو دې دا شرک ولیکاو انور ته دا سجده ولیکاولا حجاب رسم وصدها ما كانت تعبد من دون الله یومانا بنده کړي وا دلرا اغه سيزونو چې دیو بندگی کوله د الله نه علاوه صحیح شو
پوښوي او دویم مرض انها كانت من قوم کافرین یقینا دا د قوم کافرنا ماحول خراب او حجاب رسم ودا یو د نور بند کړي وا دي شرکیاتو یو مرض داو او دویم داو چې انها كانت من قوم کافرین ماحول سو خراب دویم معنا صد کی ضمیر سلیمان تراجی بند کړه سلیمان دی لرا ما کان تعبدو د هغه سنا چې دیو بندگی کولا من دون الله د الله نه علاوه زکات چې دا د قوم کافرانو نه زکات چې دا د قوم کافرانو نه قیل لا بده ته وی زوس پړده شروع کا خبرې مبرې ختم شوې اوس دې سملای ناس تنشتره زکور ته بنگلې ته ځای دې بدل شو اوس پور کې نه پرده نشینا قیل لا ادخل سر نو ویل شو دیتا دن نشه بنگلې ته شاهی محل مطابق دا خو بادشاہ نه و دې لې چې کمنو بنگلا جوړه کړی و ورته وی دن نشه بنگلې ته دا دیم ټیم پاسه خلکو ډیر کړی لکه چې دا سليمان عليه السلام د واده اراده وکړه چې دې سرزه واده کوم او پیریانو وی چې د دیو بډای بدن باندې خو ویختری دا خو ببره پی شوګای او دا څه کوي چې دې سره تواده کوي نو سليمان عليه السلام چې ښا ما خو یې کدا چې څنګه مخته دغه شانتي وي او دا لا کومه بلاله پورې کدا ز ګورم سليمان عليه السلام ولا چل جوړ کو نو دا سه وبې جوړ وبې او په لمه حلو دا سه به کې چلو کو ورته وی چې ځان دې زر در اراده وکړي چې صحیح ده کنه دی يهوديانو نه دی د پیغمبران د ځان په شانتي فلمي تران غړلې خدای یقینو کدا د لوز امن خلقو الله تعالی چې کم دنو پیغمبرانو صفائی په قران کې کړی دا يهوديانو چې دی پیغمبرانو سخت بے عزتی کړی دا سخت دا ټول خبرې غي به غیرت او مشورې کړی دي دا سليمان عليه السلام دې د دولت نشي ویلې د قشان چې دا دوره کار کېدو ته دا پنسل کې اوچته کې دا وګورو دا خبره او بادشاہ دی پیغمبر دی دا دوره کیسه جوړی چې بنگله جوړی صرف د دې لپاره چورې غبړی اوچته کی چې دې باندې وختشته او کنيشته دا دومره خرچه د دې لپاره کیږي لکه د پیغمبر دعوت د توحید نه چې کندنو اس یو د فلم خبره جوړه هغه دعوت د توحید ورکاو محل ولا جوړ کو شیش محل خمارا دام نه چا په لوبوي او د وبو کې شیشه ولګول نه خدا دې طریقې سره ورته ماربل ولګولې پوښوي کنه او لګېدلې وي او محلو مخکره به لګېدلې وي شاهي محلو او پای کې داسې ماربل لګېدلې وي چې ته بتلې نو وبو بخارې کارې دې وسه او بو نو دې چې کمنو چې وکتل نو پړک باندې دوکا شو نو ډایرکټ وی ربي ني ظلم تو زدن ور په پړک دوکا شوم سجده می وته وکړه سليمان عليه السلام ورته خودل چې د شیشې په پړک دوکا شو نو سدي وته وي او بده وته وي دک شاندن ور په پړک دوکا شي وي نو الہ دی وته ویلو نو هغه ورته د شرک قباحت خو او دې ته بل شي جوړ دې ته غب شپ ویل کیږي ټیم پاسه ویل کیږي کچاب کتاب کې راشيوم دا نه لګي چې چاپ کتاب کې دروغ ني چاپ کتاب کې هم دروغ ني قیل لا ادخل السار نو ویل شو دا دنه شمانه تا فلما راتون ور کله چې ویل د دلارانو ګمانو کو په دیوانه د چور وبو او اراده وکړه وکشفت برسه راکړي انسا کیا په پرده لري کړه د پاندو خپلونه قالان ورته یقینا دا یو مانای ممرد شیشه به چړاو شوی دا من ممردون چې چړاو شوی د په دی باندې شیشه قالت اغي وی رب و رب می یقینا زیاته می کړه په خپل ځان او اسلام می راوړو سره د سليمان عليه السلام لله رب العالمین اسلام تو غاړه می خدا سره د سليمان عليه السلام چې رب د مخلوقات ته ولقد ارسلنا الى ثمود اخام صالحا دو واقع بیان شوی په دې باندې بیان شو چې عالم الغیب الله دې اوس دو واقع چې کومونو ذکر کوي په دې باندې چې سلامتی الله ورکی وګورا صالح علیہ السلام د څومره چلونه شیو او سلامتی الله ورکړی دا او یقینا راو ملګو سمودیانو تا خام رود د صالح علیہ السلام ان عبد الله دا چې عبادت کوي د الله فیضام فریقان یختصمون مناسبه کې غي دوړلې چې جګړې کولې قال نو ویلو ته صالح علیہ السلام یې زما عزیزانو کوله په تلوار وړي تاسو عذاب لرا مخکې توحید نه توحید هم نه منلې او عذاب کوي
خلق چې عذاب غواړي مخکې ولا بندوبست کی تاسو ولا بندوبست کړی دی ولې چې کم دنو تاسو په تلوار غواړئ بالسیئات عذاب لرا قبل الحسنه مخکې د خوشاله نه مخکې د توحید نه لولا تستغفرون الله ولې بخنه غواړئ د الله نه شرک نه معلومه په استغفار او پاجزای باندې الله رحم کوي شیخ سعدی وی بلاره تیرې دما یو پیر په تیر شو نو پاغي کې یو نیک سړی ناستو یو کوټه میولیدا خانقاه میولیدا پای کې یو نیک سړیو بیا بل وخت چرته تیرې دما نو چې و مې قتل پاغي کې چې کمندنو دا غیر نه د سپي आवाज راځي دا کمرې نه د سپي आवाज راځي وې سخه پښوما بما وی چې هغه عبد او هغه ملنګ غفیر هغه نسپې جوړ شوی دی وسخه پښوم وی تماشا مې وکړه چلنه ما کفیر صاحب د سجده پروت ته دا سده لګا غاپی چی وکیناست مو ته ما چې دا د لکم کرتب شروع کړل وی چې سلام جار واسو نو ورته مې تاسو کو زویرانی جند پوش یا کیرا نوباه سگ احمد باگوش بیا غل سپی आवाज راغې بیما ورته چې دا ولي دا دی ولي چې کم نه دا چلو کو یا غفیر سے وتوي چودیدم کې او عاجزی میں خرد نهادم زهر قبر رای خرد وی چې کله میولیدل چې دا الله صرف عاجزی خو خدا صرف عاجزی او تکبر او حسد او رای دا مې چې کمنو ارث د خود لاندې کړل او چې څوک بردارش کردم آهاز بسه وی د سپی په شان دی چې کمنو هغه ته وغه پلو کې عاجز تر اسګه ندیدم کسه بماوی چې په دې دنیا کې دا سپېډر ذلیل دي سو کې یو پلس غلې سو کې بل پلس غلې راشه ځان وته سپېکه کما پکړما ځان وته سپېکه چې ته ما پکړما ترغیب د پاره دا شاپور شیخ ابراهیم الله بچ دعا کوله وی الله زستاد دربار لومبل سپې ما خدایا یا الله ما خپل دربار نه مکورې کوه یا الله ما خپل دربار نه مکورې کوه یا الله زستاد دربار لومبل سپې ما خدایا او دا عام دوا به کوله سلګیا و به تکلفه من یو ملګری د عاصم معشوم اوس خو لوی عالم نه الله دې نورم ترقی نصیب کړي هغه ته کمندنو د سپاره خلاص کړي و اخیری سپاره خلاص کړي و په هغه وخت په یاد باندې لازم ملګری و سره ختم کو هغه ملګری دوا کړي و نو د عاصم هغه ټیپ کړي و نو هغه ملګری دا ویلو چې یا الله د استاد دربار لومبل سپېما ما د خپل دربار شیخ سے استاد نقل کی خلک نقل کړو شیخ سے وته خراتولې وایلا سي هغه کیسټ یې اورېده کنه زوی هغه ختم او کیسټ یې اورېده وی خروي تا درس کې بیا وی دوم داسې ویلې دی وای خروي تولې داسې وای وی دا چې دې هر تر اورسه چې په خپل د خلین आवाज راولېږي بیا وای تو نه شوي اوس نقل نه دا نقل فائدہ نه کوي دا چې ستاسو ضمیر आवाज شي بیا وسه کوي فائدہ کوي چې ستاسو ضمیر आवाज شي چې الله دې سکون ملاندې الله عجز فقیر نو ملنګ ما لولا تستغفرون الله دا خبره مونږ ته اوسه څنګه ښکاری لولا تستغفرون الله ولتا شکمن بخنه نو غواړي د الله نه کې دې شي دروازه راغه مکړې شي هغه وته مونږ دې سپیرګنو تعالی راغه چاله را چې سرستانه دي چې تر هغه له په مونږ کې اختلافات پیدا شو جنگ جګړه چې کمونو پیدا شو کومه دی واس کړل دي مونږ خاله رزونه لیدا صالح علی السلام ته طائرکم عند الله تاسو بد قسمتی دا الله سره دا یعنی دا بد عقیده او دا بد عمل بلکې تاسو یو قوم چې عذاب بدل درکړي شي وکانه فی المدینه او په خار کې نو چې کمونو کسانو خو یو کس ته راحت وي ځکه یو بدمعاش شر بلاندې لوی ونټاوه او یو به دومره رامیتوب کوله که څومره چې پورا ډله کوي دا چې کمونو نه بدمعشانو او دا غي سره لاندې واړه سپي بلاو روانه به کو په ملک فسادونه به خورول خلق به تنگول فلار دې په مزماګه کې یعنی د خار نه بهر به خلق تنگول او اصلاح نه کوله بالکل قالون دیویل هغه یو فساد داو چې صالح علی السلام ته د مرګ مشوره وکړه په قسمونو کې په الله باندې تقاسموا بالله تقاسموا امر دې قسمونو کې په الله باندې لنبیتنو چې خامخه منګ بچ کم دنو د شپې حمله کو په دوانه تبیید شبخون ته ویل کیږي د شپې قاتلانه حمله ته تبیید ویل کیږي
لنبیتنهم خامخام بچ کمنو د شپې حمله کو په د باندې او په کوروالو د باندې بیا به وایو د وارثتا چې موږ نو حاضر شوی مالک علیه زائد هلاکت د اهل تا موږ حاضر شوی نه یو نو قتل خلالو خبره او یقینا من خامخارشتنیو او وی که تدبیر نو ومکرو مکرا وی که غټ تدبیر پروګرام جوړ کو ومکرنا مکرا او موږ هم جوړ ک تدبیر خلاص اول د صالح علی السلام او دی اړو کویدلنا د یو غار کې ناسو دا مشوره کوله الله تعالی به داغي خپل بند کړه کټه پکینو نو ګورا چې سرنګ شان جام د تدبیر او د فریب د دی یقینا هلاک میکړه د لره او قام د لره ټول نو دا د کورونه د دی روان را پریوتون کې د وجه ظلم د دینا ان فی ذلک یقینا بدی کې خامخانه خدا د پاره دا قوم چې پویږي وان جن الذین وګورا صالح علیہ السلام له سلامتی ما ورکړه او خلاص میکړه کسان چې ایمان راوړل دي او دې چې کوم ځان بچ کې شرک نه ولوتر اسقال لقومه اور عامل لوط علیہ السلام په هغه چې وی خپل ځان ته خپل کلیوالو ته دوه مواقعه صالح علیہ لوط علیہ السلام له ما سلامتی ورکړه په هغه کې چې وی خپل ځان ته خپل کلیوالو ته تاسو الفاحشه ایتا سورات راضی به حیاتوب تا پلیتا تا او تاسو پویږئ لکه خدای ته پته را چې دا شعر می توپ دی او دا چې کمندونو لکه به غیرتوب دی بیم کوي بړواګانو اینکم لتاتون الرجال ایتا سورازی لکانو تا په خوند غسل باندې بغیر د زنانونه یعنی خپل منکوحات فریدی بلنتم قوم تجلون بلکې تاسو قوم نه پویا جاهلانی اگر کلویلو چې کمندونو ځان له تعلیمي افتول نه خدام جاهل له فما کان جواب قومه نو چې کمنو جواب د قومي الا مگر دا شوبا سیدی لرا اخرجوا آل لوط وبا سیدی لوط والو لرا د کلی خپلنا انهم یقینا دی وړلا چې ځان پاک پاک کوي مونږ پلیتانو سره بیا سلو شيږي خو بزیدی مونږ دی پری دی خپل پلیتوب ته مونږ پوښه کار پوښه خلاص می کده وګورو ورته نجات ورکون کې الله دی خلاص می کده را اهل لرا مگر خزانه قدرناها اندازه کړیو مې دلرا د پاتون په عذاب کې او مې ورول په دی باندې سناشنا ورول نو بد ورول دی ورول شو نتیجه د دوه واقعاتو د دوه پسې نتیجه جو اختراړه دا غي دوه نو خوشم رشت شوی و انو هغه ذکر رستو ذکر کړي قول ورته و الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب الله تعالی لري وسلام علی عباده الذین اصطفى او سلامتیا چې کومونو په بندګانو د الله باندې دا کسانو اصطفا چې غوړه کړی دی الله خو کړی دی الله الله خیر ما یشرکون نو الله خدای او کاغه چې دی ولې صدر جوړي مداسي الله چې عالم الغیب دی او متصرف دی سلامتیا ورکوي نو دا الله خدای او کنه دا جزان او چې په غیب باندې نه پويږي نو دا خدای یعنی عبادت د الله خدای کړي دی جزان خدای نو په خپل عقل من به چې عبادت د چا خدای الله خیر اما یشرکون الله خیر الله غره یا غچ دی صدر جوړي امن خلق السماوات دا یا د مخ کې سره لګي د مخ کې سره چې من خلق السماوات بل من خلق السماوات نو داغي جواب شو الله خدای او کاغه چې دی وسري صدر جوړي نو ام په معنا د بل من خلق السماوات والارض نو اخر کې به سره ولګي خیر بل من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها خیر پونه شوي دا غتیر سوال شو جواب شو ام په معنا ده بل یا دویم دا دی چې دا مستقل تپوس دی عبادت من خلق السماوات والارض اما یشرکون بو سره په اخره کې لګای سبو سره اخره کې لګای اما یشرکون آیا هغه څوک چې پیدا کړی د اسمانونو زمکا او ورې تاسو له باران د بارانه اما یشرکون یا هغه څوک چې هغه چې کمندونو دې جوړي یې صدر جوړي نو الہم الله سره د دینه چې دا ګوري بیا هم بل چاته الہ وای ډېر لوی ظالمان نه دا د الہ تعارف هم کوي چې دا ټول کارونه کوونکې څوک دی الله دې کې به دوه مرتبه د توحید راشي خالقیت یو صحیح ده کنه او تدبیر او تصرف دوا
دا چې کمندونو دو مرتبه د توحید چې دي هغه په څه شي راشي درېم و به تاسو کې تفریق چې ان امرت ان اعبد الله ولا اشرک هغه رسو چې کمندونو را روان دي چې عبادت صرف د چا دی الله امن خلق السماوات آیا غزا چې پیدا کړی اسمان نو زمکا ورې تاسو لرا د بارې نه باران توریز نه باران رازر غنوم په دې سره باغچې د تازه غیواله ندی مناسب تاسو لرا چې راوټو کوي تاسو بوټي دې او نه دې واشته دې لا سره د الله نه نو جواب یې څه دی لا اله الا الله دا جواب دی چې الہم الله چې کله حافظ سے پتراو کې دا وای چې الہم الله ورپسې کې د په خلو لا اله الا الله نو موږ سپینه ماتي صحیح ده کنه او کزان لړکی وسره وای په فرض مسکی لا اله الا الله نو څه ده الہم الله اشتد الى سرد الله بل هم قوم یادلون نو دیو ګورا بلکې دی یو قوم نه چې الله سره نور برابرای دولت ازمکا قرارن ټینګه او ګرځولې دی په میانځ دی کې سیندونه او ګرځولې دي د لپاره درانه غرونه او ګرځولې دي په میانځ دوه دریابونو کې سمندرونو کې حاجدن پردا مداخله کنا ما یشرکون الہم الله نشته لا سرد الله بل لا اله الا الله بلکې زیات دین پویږي نه جمهور نه پویږي نو اکثرهم لا علمون او غیر ته الہ وي اما یجیب المضطر درې آیا غسوک چا قبل بلنه د مجبوره مستر بے بس ته وي هغه چاته وي چې د ظاهري اسباب بالکل ختم شي ظاهري اسباب مکمل سوي ختم بس هغه بے لاسو بے سارا بے سامانا بے یارو مددگار بے سوک او بے کسوي هغه ته مستر ویل کیږي دا اشاره ده خبرې ته چې دوا په داسې حالت کې قبليږي چې د سړی د ظاهري اسبابونه داسې نظر کټ شي لکه چې دا روبینه نو دغه ټیم کې الله دواګانې قبلې نو چې ته دوا کوي نو ته ځان بالکل مستر وګڼه کستا جیب بالکل ډک ته وای الله د زما جیب کې چې دین داسې بوستي دا هیڅ هم نشي کولای بغیر ستاسو مدد نه کسته دومره چې ستاسو کمونو په لکونو شاګردان دي په کروڑونو ملګری دي خو الله دا ستا مخې ته استاد قدرت مخې ته صفر دي یا الله دا زما مدد کوله کته چې کمونو وزیری جاگیرداري حکومت ستا په حکم کې نیو پاسي خو چې تا الله تعالی شوچت کړی نو ته دا صفر ښکارا دا صفر ښکارا کا حسن بصری رحمه الله تعالی فرمایلی دي حق علی من عرفه اينکر كل من سواه حق علی من عرفه پاغه چا واجب دي چې چا الله صحیح طریقې سره پیژندلې وي اينکر كل من سواه چې د من سوانه انکار وکړي بس چې دا د الله مقابله کې نشته دي حساب دي مستر هر وخت هر څوک مستر ني اوس وخت کې باړو داسې سوکینه چې هغه سره چې کمونه د وخت ډوړای ني الحمدلله هر غریب کړه د وخت سشته ډوړای شته دا ته وسوي چې الله د مستر دوا قبلې او د بل نه قبلې پوهیږي کنه مطلب دا دی یو دا مستر ته کې د دې لپاره ذکر کړی دی د دې لپاره چې کمونه ذکر کړی دی چې هر چا پرې خودلې خو الله پرې خودلې دویم د دې لپاره چې کمونه ذکر کړی دی د دې لپاره چې د نور سيزونو نه تمام کاوه یقین د نور نه مکټ کا هغه نه یقین سکا کټ کا صرف یقین په چا باندې مطلب ځان مسترکه کنه اذا داو چې برکل راو بری الله لرا و یکشف السوء او لري کوي چې کم دنو الله تعالی تکلیفونه او خفقانونه اسو کم حالت چې بنده پریشان کوي اغه ته سو وي الله پریشان کون حالات لري کوي ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځولو دي تاسو لرا آباد پزمکا ایلهم الله چې دا موریدل نو تاسو نه تاسو کوم ایشته د لا سره د الله بل لا اله الا الله قلیل ما تذکرون معمولی نصیحت اخلی تاسو نه چې ټیم پاسې کوي په نشي صاحب دی بل دلیل آیا غزا چلار خیتا اوستا په تیرو دو او چاودلو انده کې هغه څوک چې رالو زی بادونو لرا د پاره د زیری وړاندې د مهربانه خپلنا
واشتدی لا سرد الله بل تعالی الله ما یشرکون بالا او بلند تر دی الله دا غنا چې دی صدار جوړي اما يبدا الخلق ثم يعيده آیا غزا چې شروع کړل مخلوق لرا بیا واپس کې دی لرا نو سوق روزي در کی تاسو لرا او سوق روزي در کی تاسو لرا د برنا او د کتنا واشتدی لا سرد الله بل نو تو راوړي دل خپل ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی ورته وای لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دا غړم بانو دوه واقعو نتیجه ده دړم بانو دوه واقعو نتیجه ده عالم الغیب الله دی موسی او سليمان عالم الغیب نو نتیجه د دواړو واقعات راوي استلا چواته وایا لا يعلم من في السماوات نه پويږي هغه څوک چې په اسمانو کې ازما کړي په پټو باندې مگر الله صرف الله پويږي سوال استثناء متصل لك منقطع نحوی سوال لے کہ استثناء منقطعی کې دې ځای کې لکن الله دا رفع چې کوم نه د کوم ځای نه رااله منقطع خو منصوبي دا رفع د کوم ځای نه رااله او کې استثناء متصلی نبیام کلام غیر موجب دے کلام سلبی دے نو دی کې به مستثنا کې دا رفع څنګه رااله او په متصل باندې دویم سوال دی چې الله رب العزت د من فی السماوات والارض نشو زکال ته کې چې کمونو مستثنا د جنس د مستثنا منه نه د جنس د مستثنا منه نه یو جواب استثناء منقطع ده استثناء چې کمونو منقطع ده او دا رفع راغلی دا په لغت د بنو تمیم باندې چې هغه رفع بنا بر بدلیت جایز ہوئی معنا دا شو نه پويږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او زما کې دي اسمانونو کې څوک دي ملائک او ارواح د انبیاو ارواح د اولیاء چې کمبره تللی دي نو هغه په غیب باندې نه پوي ول ارض بزمګه کې څوک دي ک جنات دي ک فرشتي دي ملائ سافل او کې انسانان دي دوی په غیب باندې دا ختم شو خبره لکن الله یعلم خو صرف الله پويږي الا الله یعلم دا رفع بنا بر بدریت منقطع کې مغی جایز وي لیکن الله دویم جواب داري استثناء متصل او دا رفع عند الحجازيين دا هغه په کلام موجب کې په استثناء متصل کې رفع جائز ہوئی بنا بر بدلیت او جنسیت په نزد محققین ضروری نه ده صرف دخول قبل الاستثناء ضروری دی چې دا مستثنا چې دا په مستثنا منه کې داخله وي قبل الاستثناء داخله وي جنسیت ضروری نه ده لکه ابن حاجب چې ویل دي لا يعلم من في السماوات والارض الغيب زمکا اسمان کې چې سوق دي اس سوق په غیب نه پويږي په دې زمکا اسمان کې صرف یو ذات ته چې هغه چې کمنو په غیب باندې سکیږي پويږي نه الا الله فما يشورون يار يباسون او نه پويږي دې چې کله ورا پور تکړې شي بالدار کا علمهم زورنا په انکار د اخرت دې نه مانی وجد نه منلو دادا چې دې کمندنو د اخرت نه انکار کوي څومره خپل بیان شو علم غیب الله له ثابت شو او دارنګ چې کمندنو څه شي ارسا علم غیب او سلامتی او کو څوک چاله ثابت شو الله تعالی لا او دې تو ګور د حق د سپیلا کوي دا وجه د انکار د اخرت بالدار کا علمهم بلکې ختم شوه د علم د دې په بار د اخرت کې ارث چې کمندنو باندې پويږي وروړه
دا بلا زمن په آخرت خانه نه پوهیږي بس د دې باندې ځان نه پوهه کړی بل از محل علمهم بلکې ختم شوی د علم د دې ادارک از محل ختم شوی دی بل تتابع اقوالهم پر لپس راغل د علم د دې په بار د آخرت کې چې نشته دیمو نشته د بل دلمو نشته د بل دلمو نشته د بل دلمو نشته اره وې نشته تتابع اقوالهم تتابع علمهم درم بل دارکا بل تساقط علمهم بلکې ساقط شوی د علم د دی بل معنا بل دارکا بل غابا غائب شوی د علم د دی بل معنا بل په معنا د حل ادارکا په معنا د حل استحکام لکا اذا دارکو فیها جميعا کله چې دی راغون شي دلته حال استحکم علمهم حال استجمع علمهم آیا راغون شوی د علم د دې په بار د آخرت کې د ټولو په دې اتفاق کړی چې لکه نشته بالون فی شک منا بلکې دې په شک کې دې قیامت نه بلکې دې نه وړاندې دي اول په خلیوی نشته چې وی نشته نو شک شو پیدا شو چې مړه دا جوړ نشته سره ترورو کو زیاده کنه چې وی شک در نور بسې بس اخر په مهر لګې دې نشته مړه صحیح ده دا دې وړو کې نه کار جوړيږي اول سړیا سے غب لګې نه مړه دا څه خبر نه ده بیا په کې رورو په خپل شي شکی شي نورسته انکار وکي انو چې انکار وکړو دا وی وقال الذين او یا کسان چې انکار کړل چې شومغه خاورې زموږ مشران وای مونږ براوي استل شو یقینا لوس کړی شوی د مونږ سره د دې خبرې او زموږ مشران سره مخ کې لا مخرج العين من قبل مخير دینا ان اذان دا مگر قصید بخوانو ورته وای یره د دنیا وګرځي بزما کې وانظرون وګورئ کیف کان عاقبت المجرمین چې څنګه شو انجام د مجرمانو ولا تحزن عليهم تسلی دایتا ولا تحزن عليهم او غم کو په دی باندې دا وګور الله تسلی ورکي ته دومره ځان نه وکړه دا سپیلا کوي دی نه مني او ته چې کمندونو ځان خفه کوي ولا تحزن عليهم غم کو په دی باندې ولا تكن في ذيق لكن اکثر الناس خزيات دخل کنا هغه چې کمندونو لا يشكرون قدر نه کوي جمهور به قدر دي وان ربک دلیل عقلی توحید عالم الغیب الله دی د مهلتنا غلطه فائدہ ماخلی دا موه چې ګینینو موږ له الله مهلت راکړه دي نو زمونږ د حال الله ته معلوم نه دی وما من غائبه فی السماوات والارض الا الله وان ربک علم الغیب مسئله راوړه او یقینا رسا خامخا پویږي پاغه باندې چې پټي سینې د یو هغه چې ښکارا کوي د سینو خبره आवाज نه ده وما من غائبه فی السماوات او نشتری سیو پټ پاسمان او زما کې مگر دادی په کتاب ښکارا کې نه په علم د الله کې ښکارا ان هذا القران شهر کړه دا حالات دراتلو دي ترغیب ال القران ترغیب ال القران چې عذاب چې کمندنو دراتلو دی او دا حالات دراتلو دي ته چې کمندنو دي ته قران کریم بیان کا قران کریم چې کمندنو بیان کا دا تیر حالات هم ته قران کریم بیان کړل ان هذا القران یقینا دا قران کریم یقص ولا بنی اسرائیل بیانې چې کمندنو بنی اسرائیل ته ډیر د هغه نه چې دی به اختلاف کوي کول او نوې زګه چې کم کې فائدې نو هغه بیانې چې کم کې فائدې نه نو هغه پریدي اکثر الذي ډیر دا هغه نه ضروري نه ده چې کوم اختلافي مسله ده نو ته بیان کړه خو چې کومه کې چې کمونو فائدہ ده د خلکو د عقیده او د عمل او د اصلاح نو هغه څه بیان کا چې کوم اختلافي مسله کې فائدہ نشته سره بیان ډیر دا غنا چې دی به اختلاف کوي او یقینا د هدایت او مهرباني د فرد ایماندار او ترغیب د منلو ته کنه یقینا رب ستا کوي نه منله یقینا رب ستا فیصله وکي په دې د دې ترمنځ به حکمه پاغه خپل فیصله باندې او هغه الله رسول او د علم پوهه ذات دلته حکیم را نوړو ځکه صورت کې د علم غیب مسله وا عزیز راوړو تصرف لا چې اختیار مند الله دې سلامتی الله ورکین او هو العزیز او پوهه په پټو الله دې نو العلیم فتوکل علی الله ځان حواله ک الله ته یقینا ته
علی الحق المبین په حق کار باندې بالکل په حق تسلی ولا ورکی انک علی الحق المبین انک لا تسمع الموتى بل تسلی چې ودی مهر لګیدل دي تاسو مر خپل بیان کو دی نه مني نو د دې ظلم ور شوی دی کنه انک لا تسمع الموتى یقینا تین شور ول مړوتا نو دای کافر دې ظلم مړ دی نو دای ته چې کمندونو مړو وي لکه څنګه چې مړې هغه چې کمندونو ناوري نو دغه شانت دا کافر دې چې کمندونو ستا خبره ناوري مطلب کافر اورو د مړې د سره ناوري او کافر ووري خو منی نه د دې اوریدلو نه اوریدل ډیر خدي نو یا دا کلام تشبیهی دی او یا استعاره ده تشبیهی دا مطلب دی چې دلته ذکر د مړو دی او مراد ته کافر دی صحیح ده انک لا تسمع الموتى یقینا نشي اورول مړو ته دا مړ مراد دی دلته ذکر د مړو دی صحیح ده کنه خروستو ته چې کومو مراد څه شي کافر یا دلته دا الموتى په معنی د کفار باندې مجاز شوته وي په معنی د چا دی کفار باندې دی انک لا تسمع الموتى یقینا دین شوړل د کافر وتا خو په دواړو وجو کې دا چې تعبیر د کفارو نه په موتى باندې ولې کړل یا تشبیه د کافرانو د موتى سره ولې ور کړی دا په دواړو کې وجه دا فی عدم سماعهم پنا اوریدلو کې څه کې نا اوریدل نو دای د ختم الله علی قلوبهم مطلب شو چې زړونو باندې مور لګیدل دي زړونه مړ شوي دي زړونه څه شوي دي مړ شوي دي استعداد د قبلولو دا تناغستل شوی دی دویم ولا تسمع ثم الدعاء او نشي اورولې کڼو ته بلنا وای مړو ته تن شي اورولې خو الله چې کمنو وتاوري الله وتاوري نو اوري زکا دا سی بیا وایا کڼو ته تن شي اورولې خو هغه په خپل اوري زکا چې الله وتاوري څه ده کنه لو تاسو مې اوسمم د قبانی وایا خو نفي د اسماع چی دا نفي د سماع وی زکه سماع چې دا نو دا متابع د چا متابع د چا دا د اسماع دا او نفي د متابع دا نفي د متابع چې تخاصیات بری ویلی کسرته فنکسرا مات میکو نو مات شو مات میکو نو شو مات شو نو چې ته د تکثیر سو کی نفیو کی د انکسار نفی وو سره په خپل څه شي نو ما نه د مات کړي نو نه د مات شوی نه د مات کړي نه د مات شوی نو اسمعته فسمع ما وتور ولا نو د سکړه واوریدا نو چې ما وتوا نو ولا نو د اوریدلې داس یو سما په دنیا کې نشته چې بغیر د اسماع نه زه د دې ځای کې چې کومو خبرې نه کومه تاسو دې تواوري خو زه بس اسماع کوم نو تاسو بس کوي واوري چرته یو سما په دنیا کې بغیر د اسماع نشته دی نه خصوص بسوي او ریبا نو ته سکی واوري دا څنګه چې ایس आवाज نیوي او توای چې زما دي غوګونو کې شنګار روانه او ما دا واوریدل چې راشه واغه دا او دا دی او څه شي خصوص بسوي نو ته واوري کنه خدا جزان غریبانان پويږي ګنا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء نشور ول کڼو ته بلنا هاو چې دی وړي شاکون کی او نه ته لار خودن کړهندو ته انزلالتهم د وجد گمراه دینا ان تسمع الله من يؤمن سوق بمني ته نشور ول مگر هغه چاته چې هغه ایمان لري پر آیتونو زما باندې یعنی هغه کې انابتي فهم مسلمون دی غاړه کې خودن کی اوس خوستان نه مني خو بیا به دابت الارض مني نو یاره وته ذکر کوي اذا وقع عليهم القول فاغ وقت چې ثابت شي په دی باندې فیصله د عذاب په دی باندې چې کوم ثابت شي فیصله د عذاب عليهم په دی باندې اخرجنا لهم روب باسم دی لرای او دابت ازمکنا تکلمهم چې خبرې وکړي د دې سره ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون یو معنا ان الناس چې دې دا مفعول تکلمهم دي ان الناس مفعول تکلمهم دي بآيات ربنا
دا ان الناس بكانوا بآياتنا لا يوقنون دا مفعول تکلمهم دی نو مطلب دا شو اخرجنا لهم راو باسم دی لرزم یو دابه د زمکینا تکلمهم چې خبرې وکړي د دې سره خبرې بدای چې ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې یقینا دي خلکو پایتونو زما باندې یقین نکاو نو زکه په دا دابه مسلط شوی ده صحیح ده کنه دیو معنا ته تکلمهم مفعول محذوف ته او دا ان الناس متعلق ده اخرجنا پوری تکلمهم مفعول محذوف ته او ان الناس متعلق ده اخرجنا سره اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم لا موایا اننا اخرجنا لهم دابة من الارض بان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون راو بابا سندی لرا یو دابه زمکینا د دی وجنا چې دی پایتونو زما سره کو یقین نکاو او دا دابه چې دا تکلمهم ببطلان الاديان كلها سوى الاسلام تکلمهم بعدم قبول توبتهم تکلمهم دا دابه بدی ته بیان کړي چې ټول دینونه باطل دي سوا د اسلام نه دا دابه بدی ته بیان کړي بعدم قبول توبتهم چې تاسو توبه اوس قبليږي چې دا براله نو اوس توبه قبليږي اوس کومه توبه نه قبليږي درې مطلب تکلمهم په لغوي معنی باندې مراد دی کلم زخمی کولو ته وایي اخرجنا لهم راو بابا سندی لرا یو دابه زمکینا تکلمهم زخمی کوي بدی لرا د دې وجنا چې یقینا دی پایتون د زما باندې یقین نکاو د دې وجنا به چې کومو زخمی کوي تکلمهم زخمی کوي به داسې وایي وي دا لغوی معنی باندې مراد ده تکلمهم زخمی کوي بدی لرا ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې خلق باز ما پایتون باندې یقین نکاو د درو واړو مانو باندې د جمهور په نسبت باندې د دین هغه دابۃ الارض مراد ده چې هغه به کمونو د صفانه راوځي او د قیامت په نوخو کې یو نه غدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیشنګوئی ورکړی ده ځنه عالمان د دابې نه چې کمندنو هغه ناخلی هغه دابۃ الارض نه ناخلی هغه حدیثو کې پیشنګوئی په خپل ځای ده هغه موږ منو دلته د دابې نه مراد چې کمندنو هر ناطق بالحق عالم دی چې الله رب العزت په داسې وخت کې چې دا خلک ډیر د آیاتونو نه انکار شروع کی الله رب العزت یو حق گوی عالم دی ته سکی راوباسي او هغه چې کمندنو بیان کوي یعنی الله تعالی د خپل دین دغه شانتي پریږدي نه چې کلم د خلکو انکار عام شي یو حق پرست الله تعالی سکی پیدا کی دې خلکو د انکار رواني اذا وقالهم القول دا عذاب مستحق شي ناصافای کی چې الله رب العزت لا د دنیا دروانولو اراده کړي نه دا ناصافای کی الله یو حق گوی عالم سکی راوباسي او هغه ورته بیان سکی وکي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشرهم يوم الاخره او پاغره چراغون کما د هر یو ډول نه یو ټوله دا غچانه چې دروغجن بیګړن زمونږه آیاتونه نو دوی به ایثار کړی شي حساب او کتاب د بارا یا به په قطار کړی شي حتا تر دې پورې یا به تقسیم کړی شي ټولی وشي حتا تر دې پورې راځه او چې کله چې کوم نه راشي خاله الله تعالی وو تو یکذبتم بیااتی ایتاز دروغجن کړي زما آیاتونه او نو غیر کړه تاسو په دی باندې علم یعنی پوی دی بنا او انکاروم تینا کړه اول هم په ځان پوی کړه نو کو غلط نو بیا به انکار کړه یا تاسو په سمجھولتیا کې وای زما د آیتونو باندې عمل نکاو نو کوم کو پرم ساتو کوم کو پرم غرو او قال قول علیم ثابت بشي فیصله د عذاب دی باندې دی وجنا چې ظلم کړه شرک کړه قوم لا انتقون دی بیا وزر نه کوي خبره باندې کوي د وزر خبره باندې شي کوله
ولې نه مني دي الم يروا دلیل عقلی ودي مني کنه الم يروا عین ګوري دي ان جعلنا الليل ظلم لکی شرک لکی چې یقینا ګرځولې می دا شپه د دې لپاره چې یراو کې بده کې او انور او رز رو خانه کون کې یقینا بده کې خامخانه خدي د پاره دا قوم چې ایمان لري هغه ته کوم ایمان لري او یوم ينفخ في الصور او هغه چې وکي والي پیلا کې بیا یاره د آخرت ففزع منهم نوار خطاب شیا غسوک ففزع نوار خطاب شیا غسوک چې په اسمانو کې دا سوچ وزما کې مگر هغه سوچ چې الله خوخي هغه بنوار خطا کیږي الا من شاء الله مگر هغه سوچ چې الله خوخي ای بنوار خطا نه بچي او کلن اتوه داخرین او دا ټول راضی به الله تعالی کوونکی ټول به الله تعالی او ویني بغرون را تاسبها جامدا یومانا او ویني وا تغرون لرا تاسبها جامدا چې تو په ګمان کې اوس د ولاړ چې دی روان نشي تو اوس په دی باندې ګمان کې تاسبها چې ته ګمان کې په دی باندې اوس جامدا تند ډیر کلک چې دا غرونه سم کلک دي وایه تمر مر السحاب او دی وجه کمنو رواني لکه د پشان دو وریازي هغه پشان دي بس شي روان اوس خو استاد خیال چې دا غربه د ځای نه ونړه کیږي کنه خدای بدل شي بیا رواني لکه د وریازي پشان دي دیو معنا وتر الجبال او تو ویني غرونا تاسبوا ګمان بکایته په دی باندې د ولاړو او حال دا چې دی رواني یعنی د وجه د تیز رفتارای نه تبوای کې چې څه دی ولاړ دی دومره تیز وي چې تبوای چې څه دی ولاړ دی حالانکه هغه رواني نو لکه دی به یې روان او تو په ولاړ دی ګمان د چا کوي وایتمر مر السحاب او دی رواني لکه د وریځي سنا الله الذي اتقن كل شيء جوړه د الله غزاد کله کړه دی اړ یو یقینا هغه خبردار بما تفعلون فاغ چې کوي تاسو من جاء بالحسنه فلهو خير منها چا چراوړل چې کمنو بالحسنه چا چراوړل بالحسنه هغه توحید فلهو خير منها دلوي غرض دینا الله رب العزت کول دینا غره ورکی فلهو خير منها دلوي غرض دینا چې توحید راوړو دلوي دینا غره نو د توحید نه غوړه څه شته دا جنت له توحید نه غوړه چې ویدل به چې کومه د توحید نه غوړه شي ورکو من جاء بالحسنه فله خير منها پوهیږي یو جواب من سببیه ده چا چې راوړ توحید دلته به بهتره بدلا د وجه د توحید نه د توحید د وجه نه بوله خپل بدل سکو دویمه ته بلک فکر پکاري یار تاسو سره حضور ټیم هم نشته خو ځا ته لک فکر وکي یو مونږ دی په دې سالمه دنیا د مونږ مقابله کول شي تاسو کوم یا ها یاره ورګه بلې طریقې سره دا قران مجید آیات ته د دې یو آیات سالمه دنیا مقابله کول شي خو چې زی وامه چې زه یې وامه زه د الله تویل شم کنه چې الله زما د عمل له زما د عجز عمل له دې زما به اخلاص یو کني او زما کې باغ تړه پیو کني چې کوم د قران دی یا الله ته قبول کړي نو چې زی وامه وښه نه پويږي کنه نو یو توحید دی من حيث التوحید او بل دار چې ما قبول کړی زی الله ته پیش کول شم ما ته الله و چې ستاده توحید چې تاغه ادا کړی بیا به سلام پويږي کنه نو یو دای چې هغه نیک عملی او بل دا چې دا بنده کړی وي نو د بنده ناقص بس ناقص عمل وي الله ستاسو باندې استاد رحم امیدواري نو دا دلته دا ذکر کوي من جاءت خبره ده الحسنه خبره نه ده خبر باندې پوه شئ کنه د دې بنده عمل چې دی نو دا ناقص دی دا کمزور دی الله تعالی وی د دې بنده د عمل چې دی کنه د دنه بخولې لکه د دنه وسوي د توحید نه
د دې بنده د عمل نه باغ بدله سوي کولی من جاء بالحسنه فلو خير منها او بلدار چې جاء ای ویلې مولانا رومي وی شرط من جاء الحسن شرط من جاء بالحسن نه کردنس شرط چې کمنو د نیکه راوړلې کول ندي بل حسن راسوي حضرت بردانس بلکې نیکی د الله دربار ته وړلې که و دې کړه او دوړه دې کړه هیڅ فائدې نشته لکه و دې کړه پر یاد دې دوړه کړه په عجب دې دوړه کړه په غیبت دې دوړه کړه نو دې کړه نو څه چلو شو من جاء د الله دربار ته وړل ضروری او من فضا یوم اذن امنون او دی بچ کمنو د خطا د یاري دا غرض نه پامنوي چا چراوړ ګنا راوړ ګنا وای کو او په الله معاف توبه وستلا نیکه عمل وکړو نو جاءن شو کنه او چې وی رسولتا چا چراوړ ګنا شرک کوبات جوهم فی النار اسکور بکړې شي مخونه دی پور کې بدل نشي در کوله تاسو ته مگر او چې تاسو کول ما کنتم تعملون انما امر نتیجه هغه چې کمنو د ټولو واقعاتو دلیل وحیم راغی چې کله عالم الغیب الله دې او سلامتی الله ورکي نو عبادت د چا حق دی الله نو عبادت به تفریق او رد شرک فی عبادت دا عذاب نه بچ کېدو طریقه او بیان د حسنی انما امرت ان اعبد رب هذه البلده یقینا حکم کړی شه د ماته چې د بندګي حکم د رب دې کلی غزاد هر هغه کله هغه ذات حرمه چې عزت ورکړي دې کلی لرا وله کل شی او داغه اختیار د هر څه داغه دی او امرتو ماته ویلی شوی دی بیا چې شمد چې کوم نه غاړه کې خودن کو نه دویم راته دا ویلی شوی دی جوانت لو القرآن دا چلول م قرآن تلاوت مونږ درې معنی کړی وي هغه درې واړه دلته مراد دي وانت لو القرآن یو تلاوت تبلیغ القرآن رسولو دویم تلاوت لستل قرآن د پاره د زیادت د علم چې په قرآن باندې سړی پوي شي او دریم تلاوت چې کمنو هغه مونږ ویلو چې هغه د عبادت د پاره چې کمنو لستل شو عبادت د پاره څه شي فمن اهتدى نو چا چلارو مندل دلتا وانت والقرآن ما ته حکم کړی شوی دی چې لولم قرآن مجید دا پیغمبر ته حکم فمن اهتدى نو ما او تاسو هم نه کنه فمن اهتدى نو چا چلارو مندل یقینا د هدایت د پاره د خپل ځان دی او څوک چې غلط شو فقلوا تو انما من المنذرين زما چې کومنه دی ورون کو نه عذاب زما اختیار کې نه دي اختیارات د الله دي بیا نتیجه د توحید راوړه چې لکه څنګه علم الغیب الله دی او لکه څنګه چې سلامتی الله ورکې نو وایي چې الحمدلله ټول صفاتونه د خدای توب د چاري دا الله تعالی دې سوریکم آیاته زرد چوبخي الله تاسو خپل نه کې وتعریفونه او به پیژنې تاسو دې لاره وما ربک بغافل عما تعملون او نه رب ستانه خبر د عمل تاسو نه